رضی الله تعالی عنہ بارک راضي هغه د زړه نړۍ سختو خو اخلاق ته وګوره هغه د شپې چې کوم دی ګش کو نو یو ورځ یو بوډۍ روانه ده نیمه شپه ده او سودا وسره ده غټ سامان پنډوکې وسره دی نو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه ورته وی دا پنډوکې مال راکا پنډوکې وسره اوچت کو روان شو وسره نو په لاره کې وسره خبرې کوي چې یاره امیر المؤمنین عمر فاروق زه به دغه چې کوم دی د قیامت په ورځ الله ته شکایت کوم چې هغه زما حال نه اخلي زما تپوس نه کوي نو اوس امیر المؤمنین خدای په خپله دی خدای ورته ځان نه ښیي بهرحال پنډوکې ورسره کېښودو او بیا چې کوم دی خیمه وه په خیمه کې دغه بچي وو د هغوی دپاره چې کوم دی هغه روټۍ ورته ګرمه کړه او په هغه بچو باندې وخوړه نو د هغې نه پس عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته روانېږي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وایي چې ته داسې کار وکړه بی ته سبا راشه د امیر المؤمنین هغه دارالحکومت ته دارالخلافې ته او زه به چې کوم دی امیر المؤمنین ته ستا په باره کې خبره وړاندې کړم هغه به تا سره تعاون وکړي واورېده بهرحال عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لاړې دا خبره د ابې دا خبره چې واورېده ډېر زیات غمګین شو خفه و تاسو سماوي هغوی چې کوم دی د قیامت دغه نه یارېده د آخرت نه یارېده په دنیا کې ځان باندې تکلیف راوستو خو آخرت عذاب ته چې کوم دی هغه تیار نه و بهرحال په سبا چې کوم دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه په دارالخلافه کې ناست دی همدغه شانتې وزیران ورسره ناست دي صحابه کرام گورنران دي وزیران دي او په دې کې چې کوم دی دقه ابۍ راله بهر ګیټ کې تپوس کوي صحابي ولاړ دی ګیټمین دی هغه ته وایي چې یاره زه امیر المؤمنین خواله ځمه بهرحال هغه چې څنګه را دن نه شو دی هغه ته او چې ویې کتل امیر المؤمنین دا خو پرونی سړی دی چې ما سره پنډوکې وړی و او ګوره ما سره چې کوم دی بیا هغه چوله بله کړه روټۍ پخه کړه او زما بچي ماړه کړه هغه ډېر زیاته متاثره شوه او بیا راله ورته وایي ای امیر المؤمنین ای د مسلمانانو بادشاه مشره زه معافي غواړم ما چې کوم دی پرون پېژندلی نه وي ته هم هغه کس یې پرون چې د ما سره پنډوکې وړی و نو هغه ورته وایي خپل وزیرانو ته وي عمر فاروق رضی الله تعالی چې دله ښه ډېر مال چې کوم دی ورکړي نو هغه چې دا خبره واورېده نو ډېره زیاته خوشحاله شوه او بیا امیر المؤمنین ورته وایي چې اوس به دې نه پس د قیامت په ورځ زما په باره کې شکایت کوې که نه هغه ورته وایي بلکل نه کومه وایي ته خو ډېر ناشنا انسان یې وایي زه خو ستاسو اخلاقو چې کوم دی ډېر زیات حیران کړم یو چې کوم دی د مسلمانانو بادشاه او بیا د یو ملک بادشاه هم نه د نیمې دنیا چې څومره ملکونه د هغې بادشاهي چا کوله عمر فاروق رضی الله تعالی چې هغه دومره ښایسته اخلاق دي بهترین اخلاق دي هغه ډېره زیاته متاثره شوه نو دا د هغوی اخلاق په نیمه دنیا باندې بادشاهي کوي هغه دومره د هغې پاور و په یو ځای کې چې کوم دی په یو لاره باندې دوه کسان روان دي نو په دې کې یو اوښه د یو ونې نه چې کوم دی پاڼې وخوړې نو دا یو چې کوم دی بل ته وایي زما په خیال چې کوم دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه وفات شو دا بل ورته تا ته څه پته ولګېده ما ته د دې نه پته لګي چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې دغه په حکومت کې یو ځناور چې کوم دی د پردي د ونې نه پاڼه نه ده خوړلې یعنې دومره دغه زور او دبدبه وه چې ځناوران به هم تیارېدل او بیا چې تپوس وکړو خبره رښتیا وه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دغه ورځ شهید شوی و هغه شهید شو اورېده نو خپل اخلاق ښایسته کول خپل اخلاق ښایسته کول اورېده که نه د خپل اخلاقو د وجې د بل مسلمان ژوند ښایسته کول خپل اخلاق په وجه باندې د بل مسلمان خیرخوا جوړېدل
اورېده دا چې کوم دی د دې